بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة فما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واصبر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب سورة سعد کی دائی ذکر کول چی ابتلو بالمصائب وګوره په نیکانو خلقو باندې مصیبتونه راغلي او تکلیفونه راغلي او ځان نه تکلیفونه نشو لري کوله مصیبتونه نشو لري کوله الله تعجز او محتاج وو دغه مکه سوره صافات کې عز المستفین ذکر کړ نو دلته وی او تلو بالمصائب باغی مصیبتونه راغلی او ځان نه مصیبتونه نشو لري کوله هغه سوره مریم طه د مضمون روان کړو سورہ مریم کے دا انبیاء علیہ السلام دا نیکانو بندگانو عاجز ذکر کرانو توہا کی ابتلو بالمصائب دل دے امارا سے مضمون روانو چوگر نیکان بندگان دی انبیاء علیہ السلام دی اوزان مصیبت و تکلیف نشیل رکولے نمت کے دا حضرت نوح علیہ السلام دا فرعون حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام عاجزی ذکر کرا او دا غیر قومونو حلاکت ذکر کرا نو اسم دا خلق چی کم نافرمانی کئی نو دا دا حلاکت تذکرہ کئی ما ينظرها اولا الا صحتا واحدا انتظار میں گئی دا کسان مگر دچوی اوی ما لها من فواق چنوی دی لرا من فواق سودری دل یا بیا راتل یعنی بیا واپس نشی راتلے یا ادری دل ٹنگی دل وقالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب او آئی دائی وارفا زمانگا پا تلوار راکی منگلا برخا زمانگا مخیدر او ده حسابنا نندر آباندی حساب راشی سا منگاڑو دامنونا اصبر علاما یقولونا صبر کو پا آباندی چھ دائی وئیو واذکر عبدنا داود ذل اید انہو اواب یاد کا زمانگا بند داود خاوند دا حمد انہو اواب او دے عجزی کے انکے واللہ تا رد انکے واللہ تا یعنی اللہ ترہ اگر زید عجزی کولا دا حمد خاوندو خبل اصغر بے جوڑے غبے خرسولے و بیاؤم اللہ تا عجزو محتاجو انا سخرنا الجبال معه منگا تابکڑی غرنا سرد دنا یسبحنا چپاکی بے بیانو لدھا اللہ بالعشی والاشراق وقت مازی گرد سہار کی بیگاو سہار کی یعنی سارا ماخام یعنی ہر وقتی دانا چکی سہار نو بیا بے اللہ نیادو نو بیا بے ماخام دا محاوره دا عربو لکه زمون پښتو کې محاوره ده
هلک وایي څه ملاویږي که نه مړه وایي سهاره ماښام یعنې هر وخت دی مطلب دا دی نو هر وخت به د الله حمد و ثنا وې د الله پاکي به بیانوله یسبحنا بالعشي والاشراق پاکی به بیانو د الله سهار او مازدیګر یعنی هر وخت سوره سبا کې هم لسم آیات کې ویلیو ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطير والنا له الحديد غرونه هغه عاجزي کول هغه سره مارغانو والطير معشورة او مارغانو معشورة راغون شي به الله تا یادې حضرت داود علیه السلام ته چې ده به د زبور وي هغې به ورته غوږې ښودی یا الله ته تابعدارۍ ته کل له اواب ټولو الله ته عاجزي کوونکي وشددنا ملکه مضبوط کړی موږ د ده سلطنت وآتیناه الحکمت وفصل الخطاب ورکړی وه موږ دلره حکمت حکمت څه ته وایي نو حکمت وایي التفقه فی الدین په دین باندې پویا او څوک وایي حکمت څه ته وایي نو پویا په دین باندې چې په دین باندې پوهی او څوک وایي العلم والعمل والبیان چې علم ومي او بیا عملم په هغې عملم کوي او بیا بیانم کولی شي نو دې ته وایي حکمت دی راغله حکمت نوم د مداهنت کېښوده نو مداهنت ته حکمت وایي مداهنت حکمت نه دی مفسرین وایي حکمت څه ته وایي العلم والعمل والبیان چې علم ومي په هغې عمل ومي او بیا د هغې بیان هم کولی شي او څوک وایي التفقه فی الدین مقصود یو دی پوهه په دین باندې نو معنا ده وشددنا ملکه مضبوط کړی موږ د ده سلطنت وآتیناه الحکمت ورکړی موږ دلته پوهه په دین یا ورکړی موږ دلته علم عمل او بیان وفصل الخطاب او فصل الخطاب معنی البین من الکلام واضح خبره ځکه بعض بندی هغه عالمي خو هغه خپله خبره واضحه کولی نشي هغه چې خبره کوي نو جوي یې نو سړی په خبره نه پوهېږي چې ته څه ووایې سبق به درته وایي ګنټه به تېره کړي ته به پوه نه شي چې ته څه ووایې او بعضې بندی هغه له الله واضح بیان ورکړي هغه چې خبره کوي هر سړی پرې پوهېږي وفصل الخطاب یعنی البین من الکلام واضح خبره چې خبره به یې کوله هر سړی به پرې پوهېده وهل اتاک نبأ الخصم او آیا راغلی تا ته نبأ الخصم خبر دا دو جګړهمارو خصم اسم جنس راړه معنی تثنیه ده هل اتاک نبأ الخصم آیا راغلی تا ته خبر دا دو جګړهمارو اذ تصوروا المحراب کله چې راغلل کوټګۍ ته محراب د محاربین هغه ځای چې یحارب فيه شیطان چې په هغې کې مقابله به یې کوله د شیطان سره یعنې د الله عبادت به یې کو حضرت داود یو ورځ عبادت له خاص کړې وه چې په دې به صرف عبادت کو نور د خلکو فیصلې او خبرې او کیسې او دا به نه وي همدغه ورځ وه دوه تنه په دیوال را واوښتله حضرت داود له فیصله راړه اذ دخلوا على داود کله چې داخل شوی په داود علیه السلام اذ دخلوا على داود دا بدل دی هغه مخکې نه يتطور المحراب نه اذ دخلوا على داود کله چې داخل شوی په داود علیه السلام ففزع منهم ویرید دینا چې دی څنګه راغلل دروازې خو بندي او د انسان فطرت دا دی بلکې د هر زیرو فطرت دی چې هغه کې یره یي
چې یاره پکې نه خو سره انسان نه د سر نظیر روح نه یاره پکې خو بعضې بنده باندې یاره غالب وي نو د یاره د وجې نه هر څه پرېږدي نو هغه ته بیا بزدله وایي بعضې بنده هغه کې یاره یي خپل احتیاط کوي خو خپل کار نه پرېږدي نو هغه ته زړور وایي اذ تخفف منهم نو یرید دینا قالو لا تخف نو دیم یریگا نانو بنهر خصمان بغا بعضنا على بعض یعنی نانو خصمان منگا دو چکر ماریو بغا بعضنا على بعض زیادے کرے بعضو منگا پا بعضو فحکم بیننا بالحق فیصلہ ہوگا پمین زمانگے پرشتیا حکم دا اللہ ولا تشتت او زیادے مکوا وعدنا الى سواء الصراط او لا رسم کمنگتا پتاز اللہ برابرے ان هذا اخی یقینا دا زما درور لو تسون ناجا دیو کمسل بڑی ولی ناجتو واحدا او زما یو گڑا فقال اکفلنیها نو دیوی داو مال راکا وعزنی فی الخطاب او زور ورنے پا ما باندی بیان کی دا یو گڑا سر داورانا جی او زیادے کئی ان هذا اخی له تسون ناجا ولی ناجت واحدا فقال اکفلنیها ویدے وی چی دا مالهم دارا کا وعزنی فی الخطاب او زور ما باند بیان کی قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه او وی ورد داود علیہ السلام ظاہری چھو قتل نو یو کمزور اخکاری دا بل زور اخکاری دا نو اور داود علیہ السلام بھی ظاہری خدا سے خاری دا خدا پتہ نہیں دا یوم کے دشی دا اغو عدتنا نیولی قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه ہوئے داود علیہ السلام تا ایک سر زیادے ہو کا پتا پوختو دا گڑستا دیدہ پارا چھے اوزائی کی دا پلو گڑو سارا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَائِ او یقیناً دیر دا شریکاننا لیبغی بعضهم علا بعض زیادے کئی بعضے دائب بعضو باندے شراکت کے اکثر دغسی یو زیادے کئی اگا بل غریب مجبوری اگا حق خوری اگا نا حقلی نو اگا بیا یو تفریات کئی بل تفریات کئی تین مخی فندہ کے ما پسی او سو کا سوال چیزی زمانگا پفلانی ځای کې شعر دی شعر عیسی ته وایي عیسی دا کاروبار دی یو سنټر دی چې هغې کې دا بهر ملک ته چې خلک ځي سعودي ته دی دا میډیکل کوي نو بیا میډیکل یوشي او بیا هغې کې هغوی ځي بهر نو زمونږ سنټر دی او هغې کې زمونږ عیسی دا من سره شریکان دی او غي زیاته کوي او اوس موږ ته پریدیوم نه او موږ یې سم دا کړی دا نو موږ د خپل ایسه خرڅو او ښه کاروبار دی فائدہ پکې او صحیح کاروبار دی او ته پکې سبق نه ونیسې ما تاسو ته چا ویلي تاسو ما څخه راغلی او ته نه یاد کړه زما مرګ دوستو ویجي د په واسطه باندې دراته وی چې مولانا صاحب کاروبار کوي او خدا سے کاروبار کئی چې هغه د خپل کار نه پاتې کوي دا یو داسې کاروبار دی ته خپل کار نه به نه پاتې کېږي ما ډېره ښه ده ما تاسو هغه څه ثبوت دی چې ستاسو عیسی ده ما ته هغه اشتامونه وښیل هغه هر څه یې وښیل چې دا زموږ عیسی ده او دا هغه دی ما ویل ټیک شوه ما هغې سره سودا وکړه سودا مې ورسره وکړه هغه عیسی مې واخېسته من سره یو افیس صاحب هم دی په دې کې ما دا افیس خو لا ښه دی ملا به یې افیس به یي چې راته پته ولګېد نو هغه نور احمد دین مولوي صاحب ما چې هلکه واضح زما دغه تعلق والا دی او خپل کس دی ما یا خو لا ښه شوه
زه او هغه به ملګري شو چې هغه ته پته ولګېد چې شیخ صاحب لې ورکړې ده نو هغه سره فکر شو نو ما پسې راغی او مینتونه یاره شیخ صاحب تا ته نه واغسته او دا خو داسې او دا داسې نو ما هلکه ما یې خو هغوی در نه حصه اخیسته وي او ما تا وله پکې بچت کې حصه ورکوله وي او نو خو ما حصې وکړه نو اوس وله نه ورکړې صرف دومره فرق شو نو هغوی راغله په ما یې خرڅه کړه زه دې ملګری شوم نو د هغوی نه درله زه ملګری شیم زه ته هم کاروبار کې ته هم کاروبار کوم دواړه ته کله کله پکې په جوماتونو کې هم کار وکړې او زه پسې هغه نه کوم خیر دی نو زه ملګري به شو نو که زما په ملګرتیا خوشحاله ښه او که نه خوشحاله نو خیر دی ما د هغه نه حصه اخیستی په تا به یې خرڅه کړم نو ټوله زما حصه ټول به ستا شي طارق جمیل یې راوسته د باجه وړه طارق جمیل مخکې ما سره خبره وکړه وی بس ټیک ده چې لاړ بیا دغه ټوپونه یې شروع کړل په هغې کې د عربیانو هم حصه وه نو کیسه وه اخري کې چې پوه شو چې کار خو ګران دی نو هغه عربی یې راوغوښته عربی راغی ماله عربي پکې ما ته ووایي چې زه به در سره مدرسې کې امداد ما زه امدادونو والا نه یم زه په خپل لاس ځان له ګټم او هغه چې صحیح یو نور ما د چاندو تمه مه راکړو دغه تمې والا نه یم عربی لاړ چې ما معلومات کول نو هغه داسې یو کار و چې هغې کې د یتیمانانو حصه وه او هغه یتیمانانو له نه ورکوله یتیمه چې دا یو جنایه ده حاجر بن محمد د سعودي او همدا هغه یو وکیلو د پلارې نو هغه وکیل چې و نو هغه د سره درو بیا او هغه یتیمې غریبې له هم بیا څه نه ورکولی شوه نورو له هم د دې مونډا پکې یو کس و حبیب الله نومې دی او د هغه ویرونه و هغه یتیمانانو د هغه حصه وه چې زه د ټولې کیسې نه خبر شوم ما یاره دی کې خو د یتیمانانو هم څه حصه ده دې نه خو ځان ساتل غواړي ځکه د یتیم د مال نه زه یارېږم ما دې وجې دارالایتام یو ځل جوړ کړه دوه ورځې مې دا وکړه بیا مې پرېښود ما بس نه چلو ځکه خلک به د یتیمانانو د ما نه به چې د پیسه بې ځایه لګېدلي یتیمانانو مال نه ځان ساتم نو بیا هغه عربیانو مینتونه کول او میسیجونه به یې رالېږله ما به جواب ورکړو لویه کیسه وه موبایل کې را سره هر څه پراته دي اخري کې مې بېګا سوچ کو یاره ما یادالدین چې ځان وساتې نو ښه ده نو ورته مې راشئ وې زه ما چا نن چې مې پیسه اخیستې هغه ته یې واپس کومه بیا تاسو پوه شه هغه پوه شه زه به ترې نه وځم ځکه ما له نور کاروبارونو چلو هم راځي نو دا یاد مې مخې ته شه چې لو تسون ناجا ولی ناجة واحده ویدا هم راکه نو هغې ته هم هغه ستا ان کثیرا من الخلطاء لا یبغي بعضهم علی بعض نو ما بیا که زه په زور چلوم او دغه سنټر د سر نه بند کړم نو ما ته بندول ګران نه و خو ما هر څوک وایي چې مولانا صاحب زیاتې کوي زورور دی زیاتې کوي زورور غریب خو بیا بدنامي که نو ما ښه به دای چې زه ترې نه بهر شم زه د یتیم په مال دی بیا جنګي کوي دی نو بېګا مې ورته ویم هلکه زه دې خپل دغه به والم هغه ته به شی واپس کړم بیا تاسو پوه شه هغوی پوه شه ان کثیرا من الخلطاء یقینا ډېر د شرکاونه او لا پکې دا هم راته ووایي وی چې جدي کې چې کوم کسان بهر لېږله نو 2300 کسان هغه په دوکه تللي دي چې په دوکه باندې هغوی له سرټیفیکېټ ورکړی دی غلط او هغوی حالان کې د سفر نه و بیمارانو ما ښه هغه چا نه چې مې حصه اخیستی هغوی مې راغوښتل نو هغوی راته وایي چې جي دا خو ده راته ویلي ځکه هغوی 40,000 روپۍ راکولې نو 12,000 به ده اخیستی 12 به مونږ 15 کسو په شریکه اخیستی نو مونږ به په شریکه واخیستې نو په هغې کې به بیا 12,000 مونږ دله ورکړې 12,000 هم په شریکه واخیستې په هغې کې 2,000 به پلاني واخیستې 2,000 پلاني 2,000 پلاني 2,000 به پکې ماله راکولې ما ښه چې 12 یې اخیستې هغه نه یادوي ستا دا دوه یادوي دا حل دی نو خلک وایي پلان یې
ادیم جماعت را ندا کوي سړیا وان كثيرا من الخلطاء وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض یقینا ډېر د شرکاونه زیاته کوي بعض په بعض باندې الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عامل صالحات او عمل کړل نیک وقلیل ما هم او ډېر لږ دي دینا وظن داود او ګمان وکړ داود علیه السلام انما فتناه چې موږ امتحان وکړ فاستغفر ربه نبخنه غوښتل الله نه وخر راکعا واناب او پریوته رکوع کوونکی او راګرځېدونکی الله ته فغفرنا له ذلك نبارك منګه تدنه دغه بوج وان له عندنا لزلفى وحسن مآب او یقینا دلرو زمون څخه درجه او خسته ځای یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض نو بیګاوی خوب لیده زما جیبه مونتی دای نو هغه سړی چې مالې دغه راکړی و عیسی خرڅه کړی و را باندې نو مې خوب کې ولید هغه ناست دی اشتان لیکي او دی په لږ بار راووتم نو ښکلی باران وریږي مخامخ مې وکتل د انځر یو بوټی دی چې د ام د بوټي عمر غټ دی او غټ غټ انځر دي پکې مې زم دا انځر عالم خورم دې کې راویښتم زه پوه شوم چې دې شي نه چې وځم نو ښه ده بهر ډېر نعمتونه نور بناله الله راکړي فغفرنا له ذلك نو بخنه لرې کړه موږ د دنه دغه بوج وان له عندنا لزلفى او یقینا دلره زموږ څخه درجه وحسن مآب او ښایسته ځای یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض اے داود منگا گردولے تالرا معمور بزمکا کے خلیفہ پمانا دا معمور زتا تا حکم کو او تخلق توائے فیصلے کے فاحکم بین الناس بالحق فیصلہ کو اپمیان دا خلقو کے پہ حکم دا اللہ ولا تتبع الهوى او تابعداری مکو دا خواہش وَيُذِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَبَرَيْ تَعَلَى دَلَارِ دَا اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ يَذِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَقِينًا كَسَانْ چَي خطا کیگی دلار دا اللہ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ندائل دے عذاب سخت بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ فَسَبَتْ عَيْشْ دَيَّر کڑے دے رضا حساب دا غم اور سرنشتا چې ورځ به راځي او پای کې به ما سره حساب کتاب کېږي چې هغه یې رہی به بیا دنیا پرست شي دنیا پورې دنیا ضرورت دی مقصود نه دی ضرورت دی ستا ضرورتونه پې پوره کېږي ګټای چا سره پکې امداد وکړې چا سره بخښه وکړې او مقصود نه ده چې ته پې بیا دین پرېږده او د دین مقابله پې شروع کا او الله یې کا نه دنیا ضرورت دی او دین مقصود دی مقصود د ضرورت د پاره مه پرېږده ضرورت خپل پوره کوي یو ځای نه نی بل ځای نه به الله تعالی پوره کوي بل نه به پوره کېږي خو اصل مقصود هغه آخرت دی د هغې دپاره تیاری